علیکم. نن مې ټول مسلمانانو دپاره یو خوش خبري راوړې ده. سویډن کې چې کوم بدبخته د قرآن مجید بې حرمتي کړې وه، نو هغه نن سکیډن یې وکړو او په مردلاړو مردار شو، ځکه چې الله پاک وایي د قرآن مجید ذمهواري چې کوم ده ما په خپله اخیستې ده او چېرته هم داسې انسان نه پرېږدي. دا زموږ ټولو مسلمانانو لپاره یو خوشحالۍ او یو ښه خبر دی. دا اوس صرف د مسلمانانو کاته الله پاک مو یو ډېر لوی ذات دی چې د مسلمانانو رد عمل څه دی، یا دیو کې څومره ایمان دی څومره نه دی. تاسو نه امید ساتم څنګه چې زموږ وروڼو ته قرآن مجید په بې حرمتۍ باندې دغه رسېدلی درد. نن په دې ویډیو کې خوشحالي کوو او خپل زړه به پرې راغونډوو، ځکه چې دا مردار شو، دا هندو دا ځناور مردار شو. نن ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. إحراق كتاب الله عز وجل وتصويره لفيديو الحرق. دا ویډیو ورته ګورو، بیا نورې خبرې پرې د هغې نه بعد پرې کوو. على المصحف الشريف والإقدام على إحراق كتاب الله عز وجل وتصويره لفيديو الحرق ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يكتفي بذلك بل قام بسب نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم في فيديو آخر بعد حرقه للمصحف الشريف. ولكن ما هز العالم هي معجزة من الله سبحانه وتعالى لهذا العراقي الكاره للإسلام، وهي عند عودته لمنزله بعدما انتهى من عمله تعرض لحادث بسيارته، وهو الآن بالمستشفى بين الحياة والموت. ندعو الله عز وجل أن يميته شر ميته وألا يشفيه أبدا. اللهم انتقم من هذا العراقي الخائن الكاره للإسلام والمسلمين. وفي النهاية إذا كنت مسلم وكاره لهذا العراقي الخبيث والمحارب لدين الله، فلا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل ما هو جديد. شكرا لكم على المشاهدة. وفي هذا الفيديو سنقص عليكم ویډیو تاسو وکته ملګرو، دغه وه د دې هلک خبرې. سویډن هغې خپل یو پیج دی چې دا ویډیو په هغې باندې شیر شوې ده. تاسو ویډیو نشم پلی کولی، د دې وجې کاپي رایټ ایشو راځي. نو تاسو ته زما خبرې پکې واورولې. ویډیو کتلو ډېر زیاته مننه. چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. داسې نور ویډیو معلوماتي ویډیوګانو دپاره موږ چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن دباو کړئ. الله په امان.